بیا با هغوی په ترتیب کې تقسیم کړی شي. ورځ د قیامت باندې با بیا ډلې جوړې کړي شي، یو د ایماندار او یو د بې ایمانو. د هر یو امت نه با نیکانو بدان راواغستی شي، ځکه چې په هر امت کې نیکان او بدان موجود دي. په هر یو امت کې خو بد موجود وو، نو د هر یوې امت نه به ډلې ډلې جوړې شي، یوه ډله د نیکانو بله د بدانو. حتی تر دې پورې اذا جاءوا چې راشي هغوی ته دا ټول په یو ځای ته، قالا نو الله تبارک وتعالی ورته وفرمایي اکذبتم آیا دروغ ګڼلی و تاسو بآیاتي زمونږ آیاتونه، ولم تحیطوا بها علما اما دا کنتم تعملون. ولم تحیطوا او حال دا دی چې تاسو کوشش نو کړی، احاطه مو نه کړې وه بها د هغې پس د کولو باندې، علما د علم په لحاظ سره. په دې آیات بینات کې الله تبارک وتعالی جل وعلا اتمام حجت فرمایي. یو سړی بیا دا نشي ویلی چې یاره ما ته خو پته نه وه، ما ته خو علم نو، ما ته خو معلومات نو قرآن ورته څه فرمایي چې ولم تحیطوا بها علما. مسله دا ده چې دا قرآن تا تراغې، انبیا در تراغلل، احکامات در تراغلل، او دره د دې چې په هر زبان کې تا ته قرآن موجود دی، او بیا فی زمانہ په موبایل کې در سره موجود دی، په انټرنیټ کې در سره موجود دی، فی زمانہ کور په کور باندې قرآن دی، فی زمانہ په هر ځای کې کوشش د قرآن د زده کړې تا ته کیږي، او ته بیا هم قرآن نه زده کی. نو قرآن کې الله درته فرمایي ولم تحیطوا بها علما، چې تا احاطه هم نه وکړې د دې قرآن په زده کولو د علم سره، نو انکار هم نشي کولی. اما ذا کنتم تعملون، الله رب العزت جل وعلا فرمایي چې اے بندا د نن چې په ورځ قیامت ما ته تش لاس راغلی، نو اما ذا کنتم تعملون، د دین علاوه ستا نور کار سو، نور تا د دین علاوه به څه کول، څه کارونه به کول چې تا قرآن نه زده کولو، څه کار به کول چې تا دین نه زده کولو، ستا کار نور سو. ځکه چې انسان الله تبارک وتعالی د دنیا ته صرف اور صرف د خپلې بندګۍ او د عبادت د مقصد دپاره رالیږلی دی. لکه فی زمانہ که دغه آیات بینات راوالی او دا موجوده زمانه راواخلی، نو په موجوده زمانه کې قرآن زده کړه، په قرآن باندې پوهېدل دا انتهایی آسان شوي دي، انتهایی آسان شوي دي. په هر زبان کې شته دي، جماعت په جماعت درس کیږي، جماعت په جماعت قرآن بیانیږي، کور په کور قرآن بیانیږي. خو باوجود د دینه مؤمن مسلمان سره د دې د اورېدو وخت نه، د دې د اورېدو هغه ټایم ورته نه ملاویږي، د دې د اورېدو هغه چې کوم د خپل حق دی هغه حق انسان نشي ادا کولی. نو په ورځ د قیامت بیا ته دا نشي ویلی چې ما ته معلومات نو الله تبارک وتعالی فرمایل چې تا کوشش نو کړې، او تا کله چې کوشش اونه که، نو الہ العالمین جل وعلا مخکې آیات بینات کې راځي چې پړ مخې به انسان په ورځ د قیامت باندې جهنم ته غورځېږي، چا چې د دې قرآن او احکامات او آیات بینات نه انکار وکړه. ووقع القول علیهم، او را بشي خبره د عذاب په هغوی باندې، کومو خلکو باندې چې چا د قرآن نه مخ اړولی دی. ووقع القول، او را بشي خبره د عذاب، یعنی هغه قول به بیا صادق شي، علیهم پاغوی باندې د پوجه د س بما ظلمو، په سبب او پوجه د دې د ظلم، د دې به ظلم کولو، خپل ذات سره به ظلم کولو، خپل نفس سره به ظلم کولو، چې هغې به قرآن زده کړې ته او د احکامات الهیه ته او د دین باندې ځان پویولو به هغې انکار کولو، منکر به وو. فهم لا ینطقون، پس هغې به بیا څه ویلی نشي. اوس به بیا انسان به وایي څه، هغه به وایي هغه به بانه څه جوړوي چې یاره زه په قرآن نه پوهېدم، نو ستا د پوهې دپاره ستا د سهولت مطابق انتظام شوی و، یاره چا راته را رسولی نو نه قرآن رسېدلی و. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بعد تر فی زمانې پورې قرآن کې چېرته انقطاع نه ده راغلی او قرآن رسیږي لګیا دی. صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین، بیا د هغې نه پس سلف تابعین، تبع تابعین، صالحین، نیکان صالحان، تر نن زمانې پورې علما لګیا دي. تاسو تر قرآن ټکې ټکې بیانوي،
د قرآن تحقیق درته کوي د قرآن نه درته آیات بینات بیانوي احکامات بیانوي فهم لا ينطقون هغوی به خبرې هم نشي کولی بیا باغي د الله رب العزت جل وعلا د توحید او د رسول الله رسالت نه انکار کوي او بیا د کفر په او د کافرانو په ډله کې ودرېږي نو بیا به دي چې کوم دی نو څه علم نشي ځکه چې اتمام حجت به پې باندې شوي وي او رب قدیر لم یزل عادت مبارکه دا دی چې هر یو بنده له سزا د اتمام حجت نه بعد ورکوي الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا آیا نه ګوري دا خلک چې بېشکه مونږه پې جوړه کړله دا شپه لیسکنوا د پاره د دې چې دي ارام وکړي فیه پاغې کې والنهار مبصرا او ورځ چې کوم دی نو دا مونږه روښانه جوړه کړله څه دپاره د کسب او دپاره د کار په دې کې د الله د توحید یو ډېره لویه نښه ده یو ډېر لوی دلیل دی چې دا شپه په ورځه کې ور دننه کوي ورځه په شپه کې ور دننه کوي کله شپې اوږدي کې ورځې لنډې کي کله ورځې اوږدي کې شپې لنډې کي دا د الله رب العزت جل وعلا توحید دی کله یخي کی کله ګرمې کی نو دا الله رب العزت جل وعلا په توحید باندې په وحدانیت باندې لوی دلیل دی ان فی ذلک بېشکه پدی کی پسش کی پدی شپو او ورځو کی پدی لیل او پدی نهار کی پدی اوږدو پدی لنډو ورځو کی پدی نور چې کله ډیر وخت پدی ځمکه باندې کله چې کم دی کم وخت وي په ژمي کې لږ وخت وي نور په اوړي کې ډیر وخت وي نو پدی ټولو کې څه دي ان فی ذلک پدی ټولو کې لآیات پدی کې نښې دي پدی کې نښې دي لقوم دا خلقو دپاره یؤمنون چې کوم ایمان وروړونکي خلکو دي خدا دې د هغه خلکو دپاره چې ایمان یې وي چې ایمان یې نه هغې دپاره نښې نه دي په دې کې الله تبارک وتعالی جل وعلا د حشر او د محشر میدان یو وړه غونته نقشه په دې آیات بینات کې الله تبارک وتعالی جل وعلا رانقل کړې ده د الله تبارک وتعالی خبرې او د هغې آیات نه منونکو به الله تبارک وتعالی په وړاندې په ورځ د محشر باندې وړاندې کېږي او الله تبارک وتعالی ور باندې غصه کوي رټنه به کولی شي په هغوی باندې د ذلت او د خوارۍ سره به هغوی بیا مخ وي هر قوم نه به هر زمانې نه به څه کسان داسې ډلې ډلې به جدا پیش کړي شي لکه الله تبارک وتعالی قرآن کې فرمایي په بل ځای کې واحشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون چې ظالمان او د هغوی جوړي دا به راجمع کړی شي لکه چې بل ارشاد الله تبارک وتعالی فرمایي واذا النفوس ذوجت الہ العالمین جل وعلا فرمایي چې کله به نفسونو جوړي ملو شي نو دا ټول به الہ العالمین جل وعلا په وړاندې د ابتدا نه تر اخره پورې پیش کولی شي او چې کله الله تبارک وتعالی ته پیش شي نو رب کائنات جل وعلا به د انسان نه بیا د هغه د ورځو د هغه د شپې د هغه د حالاتو د هغې په حوالې سره به ترې بیا تپوس کولی شي او ورځ د محشر او ورځ د میدان دا ډېره سخته ورځ ده چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هم فرمایي چې زه به هم په دغه ورځ د الله تبارک وتعالی د جلال نه یریږم او انبیا کرام علیهم الصلاة والسلام هم فرمایي چې هغوی مونږ به هم یریږو نو د هغې یره د هغې د ګناهونو وجه بني چې یره هغې ځکه هغه معصوم عن الخطا دی هغې نه خو ګناه نه ده شوې د هغې یره بیا د څه ده نو د هغې یره چې کوم دی د هیبت او د جلال د الله ده چې الله به دومره په جلال کې دومره په هیبت کې وي چې هغې نه به هغې یریږي ویوم ینفخ فی الصور او یاد کړي هغه ورځ چې کله پوک وهلی به شي سور یعنې شپېلۍ کې ففزع من فی السماوات نو الله تبارک وتعالی جل وعلا په حکم باندې چې کله دغه شپېلۍ پوک وهلی شي نو څوک چې په اسمانونو کې دي ففزع نو وبهیږي من هغه څوک فی السماوات ومن فی الارض څوک چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي الا من شاء الله مگر هغه څوک چې وغواړي الله تبارک وتعالی هغې به بد شي په دغه ورځ باندې بیا به د شپېلۍ نه یریږي وکل آتوه داخرین او ټول به راشي هغه ته عاجزه ټول به را روان وي په فکر باندې به وي او ځوړند سترګې به یې نیولې د ورځ د میدان د محشر ته به را روان وي الله تبارک وتعالی جل وعلا په دې آیات کې د قیامت د علامونه یوه بله علامه ذکر کوي د قیامت یو یره ذکر کوي او د قیامت د ورځې بې ارامي ذکر کوي شپېلۍ به د حضرت اسرافیل علیه الصلاة والسلام د الله تبارک وتعالی په حکم باندې وکوهي او هغه وخت به په ځمکه باندې ډېر خراب خلک وي لکه څرنګه چې پرون بیان شو
ډیر وخت پورې بشپېلې دا وهلې کیږي او ټول خلق ډیر پریشان حال شي بغیر د شهداونا او بغیر د انبیاونا او بغیر د الله بقلی علماو او صلحاونا څومره چې وي هغه ټول ډیر زیات چې کم دی نو هغې په یره کې بې پریشانۍ کې به د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې یو ورځ یو سړي تپوس وکړه چې دا ته څه فرمایي چې دومره وخت پورې به قیامت راشي نو هغوی ورته داسې تعجبانه انداز کې څنګه چې د هرې زبان او د هرې ژبې خپل یو تعجبانه انداز وي انسان یو خبره واوري نو هغې تعجب کې شي سبحان الله لا اله الا الله یا انسان وي الله اکبر یا د پښتو کوم لفظ انسان حیرانتیا په دوران کې وای نو هغه تعجب الفاظ ورته وویلي او بیا ورته وفرمایي چې زړه مې غواړي چې اوس چاته هم یو حدیث بیان نه کما یو حدیث هم چاته زه بیان نه کما ځکه چې د هغه وخت راغی چې دی انکار کوي لګیا د دین نه او د اسلام نه هغې ورته بیا وفرمایل چې لوی اهمې خبره درته یو کومه چې بیت الله شریف به خراب شي او دا بوشي دا ورته هغه صحابي لګیا دی او د قیامت د علامون ورته علامې بیانوي رسول الله مبارک فرمای چې دجال به زما په امت کې 40 حصار وي اوس دا به 40 ورځې وي دا به 40 میاشتې وي دا به 40 کاله وي خو دجال به 40 پورې حصار وي دا حدیث مبارکو کې یو لفظ راغلی دی 40 حصار به وي خو دا اوس په باندې تفصیل بیان شوی دی یا 40 ورځې به یا به 40 میاشتې وي یا به 40 کاله چې کوم دغه به حصار وي بیا به حضرت عیسی علیه السلام را نازلیږي بیا به هغه سره هغه چې کوم دی نو جنګ کوي بیا به چې کوم دی نو هغه مرداري او حضرت عیسی علیه السلام فرمای چې د عروه بن مسعود رضی الله تعالی عنه پشان بوي داغي په شکل کې باغی را نازلیږي بیا به او کاله داسي وي چې په هر دو کسانو کې به داغه نه بعد چې عیسی علیه السلام لاړ شي بغض او کینه به شروع شي وی بیا به د شام د طرف نه هواګان را شروع شو هغه هواګانو سره به څومره نیکان خلقي څومره کلمګوي څومره مسلمانانی هغه ټول به ورسره چې کوم دی نو وفات شي مړه به شي ورسره یو ځای کې چې کوم دی یو انسان به پاتې نشي او صرف ګناهګار او هغه خلق به پاتې شي چې هغه به د مرغو په شانتي وي هغه به سپک وي او د زناورو په شانتي به چې کوم دی د هغې عملونه وي هغې کې به د حق او د باطل پہچان ني د خو د بد پہچان به پکې ني او بیا به چې کوم دی نو هغې لکه د زناورو غونته زندگی تیروي د نیکۍ د بدۍ تمیز به پکې ني او بیا به په دغې خلکو له به شیطان راشي اب ورته چې تاسو د بوتانو عبادت ولې نه کوئ شرمېږئ نه تاسو د بوتانو عبادت پرېغوستی دی نو بیا به هغې چې کوم دی د بوتانو عبادت به شروع شي او چې کله د بوتانو عبادت شروع شي او په مخ د ځمکه د الله ویلو والا سکني نو شپېلی د اسرافیل علیه السلام به پک وهلی کېږي تمام خلق به چې کوم دی نو هغه به بیا څومره چې وي دا به چې کوم دی نو په شپېلی سره بېهوش شي بیا به د شبنم په شانتي هغلته کې به باران به وریږي او هغه باران به چې کوم دی نو بیا د انسانان د دې ځمکې نه راټوک وهي او راوځي به وتر الجبال تحسبها جامده او به وینئ تاسو دا غرونه تحسبها چې تاسو ګمان کوئ په هغې باندې جامدتن مضبوط والی وهي تمر مر السحاب حالان کې دا غرونه به چې کله قیامت راشو شپېلې ووهلی شي دا به په شان د اوریځو په دې اسمان کې الوزي اسمان کې به الوزي تاسو دا ډېر مضبوط دي خو نه دا به په شان د دې اوریځو چې کوم دی نو په دې اسمان کې الوزي صنع الله الذین او دا څه شی دي دا شپېلې وهل څه شی دي او دا غرونه چې په دې اسمان کې الوزي دا څه شی دي نو صنع الله الذین دا کارنامه د الله تبارک وتعالی جل جلاله دا الذي دا الله دی اتقن كل شيء چې محکم جوړ کړ دی هر یو شی انه خبير بما تفعلون اے خلقا بشک الله تبارک وتعالی جل وعلا خبردار دی په هغه کارونو کې چې تاسو یې کوئ من جاء بالحسنه الله رب العزت جل وعلا فرمایي هر هغه څوک چې هغه راشي په نیکو سره نیکۍ یې کړې وي عبادات یې کړې وي نو فله خیر منها نو اله العالمین جل وعلا هغه خو الله تبارک وتعالی سخی ذات دی اله العالمین جل وعلا بوله غوره ورکوي دا غینه غوره بوله الله تبارک وتعالی جل وعلا ورکوي او امام قرطبي فرمایي چې د دې بنیاد په دوه شیزونو دی د انسان د اعمالو بدلا
دا په دو خبرو ده، یو په نیت باندې بل په خلوص باندې. چې انسان کلم په دنیا کې دا د الله قانون دی چې انسان خپل پیشي سره کله مخلص شو، هر پیشه چې دی وي او دی ور سره مخلص شو او د نیت پکې روغ وو، رب کائنات جل وعلا بورلا یو بدله په دنیا کې او بل په آخرت کې ورکړي. په دنیا کې و بدله ول د عزت ورکړي. دا نشي کېدی، دا د الله قانون نه دی، دا د الله قانون نه دی چې یو انسان بخپل پیشي سره خپل کار سره خپل هغه عمل سره دی به مخلص وي او دی به هغې سره اخلاص کوي او په دنیا کې به الله عزت ورنکي. دا کېدی نشي. کا مسلمان دی، که هغه کافر دی، که هغه منون کې دی، که نه منون کې دی، خو چې د ده کومه پیشه ده هغه پیشه چاہے دنیاداری ده، هغه پیشه کاروبار دی، هغه پیشه فن دی، هغه پیشه د دین خورول دی، هغه پیشه چې هره پیشه ده هغه پیشه ده لوی ده رونی ستر لاندې پورې، دا عقل منو دی ده او دا په مشاهده کې مراغلی ده چې چا خپل پیشې سره خلوص کړی دی او په اخلاص باندې خپل پیشې له وخت ورکړی دی، خپل کار له وخت ورکړی دی، الله والا په دنیا کې عزت لازم ورکړی دی، ضروري والا په دنیا کې عزت ورکړی دی. او ټایم پاسې چې کم طرف تم شوی دی، که په دنیا کې ته کاروبار کې او ټایم پاسې کی او خپل روزګار له وخت نه ورکي، هغې سره اخلاص نه کی، هغې کې چې کم دی نو ته صدق دل سره لګیا نی نو هغې کې ته ناکامي. دغه رنګې که ته په دین کې لګیا یې، د دین په پیشه کې لګیا، ته اخلاص نه کی او ته هغې دپاره کوشش نه کی، هغې دپاره سټرګل نه کی، جدوجهد نه کی، محنت نه کی، نو هغې کې هم ته ناکام یې. الله رب العزت جل وعلا ته دا برابر دی. ته په دنیا کې لګایې که ته په آخرت دپاره لګې صرف پاره نه کوي، خو هغه ستا خلوص ته ګوري، هغه ستا نیت ته ګوري چې ستا خلوص او ستا نیت څه دی. ځکه خو حضرت امام ترمذي علیه رحمه فرمایي ان الله لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. اله العالمین جل وعلا قلوب نه مراد دلته کې خلوص دی یا دلته قلوب نه مراد چې کوم دی نو دا نیت دی چې نیت د انسان روغ وي. نو دې د وجې نه کارونه خو مونږ اسم کوو، معاملات خو باسم چلو چې څوک په کوم سټیج باندې دي، که څوک زمیندار دی زمیندار نه بغیر کار نه کیږي، که څوک په هره پیشه کې دی، که استاد دی استادي به کوي، که شاګرد دی شاګردي به کوي. نو په کار دا د په دې کې عزت اله دی چې خلوص پکې وي. چې خلوص پکې نه کنه نو دا د الله قانون دی چې عزت پکې بیا نشته دی. بیا به هر انسان لګیایي مړه دی نشي کولی، دی نه پوهېږي، دی دا کار نشي کولی. زمیندارۍ په اړه کې که هغه اخلاص پکې نه کوي او خلوص نیت سره جدوجهد او محنت او سټرګل پکې نه کوي، هر سړی به وي فصل به هم خراب راځي و یاره دی نه پوهېږي، څوک به ول ځمکه هم نه ورکوي. دغه رنګې که استاذ وي هغه به چې کوم دی که خلوص هغه کې نه، هغه سټرګل نه کوي، محنت کوشش نه کوي، نو شاګردان به وي هر سړی به چېرې دا استاذ دا محنت نه کوي، خواري نه کوي. هغه که د امامتۍ استاذ د جومات استاذ دی، هغه که د سکول استاذ دی، هغه که د مدرسې استاذ دی. دغه رنګې واخله طالب العلم، که یو طالب العلم محنت کی کوشش کی سټرګل کوي نو هغه استاد تم پتی، طالبانو تم پتی، کور کې داغي والدینو تم پتی، هر چا ته پته وي چې دا محنت کوي خلوص کوي نو الله څه کوي؟ الله ول عزت ور کوي، الله ول هغې په بدل کې عزت ور کوي. دا د دنیا بدله را او د آخرت بدله داره چې رب کائنات جل وعلا فله خیر منها، فله خیر منها د چې سره وړي دي د هغې نه به ورله الله تبارک وتعالی غوره بدله ورکوي ورله. یو مخکې آیت بینات کې مرازي چې الله تبارک وتعالی بول 80 درجه او 80 چنده انسان له بچ کم نه زیاته بدله ورکوي. نو دې وجې نه په هر یو کار کې خلوص او صدقینیت پکار دی. وهم من فزع یومئذ آمنون، او دغسې خلق به د یارې د هغه ورځې نه آمنون محفوظ وي. دا کوم چې صفات بیان شو دا خلق په ورځ د قیامت د محشر نه چې سخت ورځ ده د هغې د ورځې د یارې نه به دي هم محفوظ پراتی. په څه وجه باندې؟ په خلوص باندې او صدقینیت باندې. چې اخلاص په انسان کې موجود وي او صدقینیت موجود وي نو هغه به د ورځ د قیامت د یارې نه هم محفوظ وي. ومن جاء بالسیئات، او یاد ساتي چا چې ګناه وکړو ګناه ځان سره راوړه نو فقبت وجوههم فی النار، نو بیا به نسکور وغورځولی شي هغوی مخونه پړ مخه برې اور کې جهنم ته به چې کوم دی بیا دې پړ مخې وغورځولی شي. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، هل تجزون نه درکېږي تاسو ته الا ما کنتم تعملون مگر هغه چې وایي تاسو په کول به مونږه تاسو ته به هغه څه چې کوم دی نو په درکولی کېږي چې تاسو دنیا کې کوم
کول انما امرت بشکم دا خبره چې ما ته حکم شوی دی ان اعبد رب هذه البلد چې زه بندګي وکم د رب هذه البلد د دې خار الذي هاغه رب حرمها چې حرم یې جوړ کړی داغه کې مکه معظمه یادې چې پاره کې حرم پاک خانه کعبه الله تبارک وتعالى جل وعلا جوړ کړی دا او دا خانه کعبه دا ابتدا د دنیا نه جوړ شوی د دنیا مرکز هم دی او دا د آدم علیه السلام نه 10,000 کال مخکې جوړ شوی دا 10,000 کال مخکې دلته کې باول فرشتو په دې کې عبادت بکول اوسم د دې خانه کعبه بالکل عین د پاسه بیت المعمور جوړ دی او اول زمانه کې په طواف د دې دا طریقه وا چې کوم ځای کې دا خانه کعبه دروازه ده الملتزم چې دی نو دلته کې بالکل د دینه بالکل په بل طرف باندې شمال طرف باندې بل دروازه وا نو خلک په یو دروازه ورننوتل او په دنه په موس کول او بل دروازې باندې بوتل نو دا ردی طواف واغه وخت کې فرشتو بداس اوس فرشتي داسې کوي چې فرشتي بر بیت المعمور کې داغه دوه دروازې دي نو په یو دروازه فرشتي ورنوزو په بل دروازه ته نوزي او روایتو کې راځي چې د الله دومره ډېر فرشتي دي چې د الله دومره ډېر فرشتي دي چې یو فرشتہ یو ځل په بیت المعمور په دروازه ورننوزي او بل طرف ته نوزي نو تا قیامت پورې بیا دغه فرشتي نمبر ناراضي دومره د الله تبارک وتعالى جل وعلا فرشتي د تمام فرشتي څخه پاره دي د دې تمام فرشتو دوه ډیپټیانې دي صرف دوه ډیپټیانې دي یو د الله عبادت او دویمه ډیپټي د الله تبارک وتعالى جل وعلا د مخلوق خدمت کول امام غزالی علیه الرحمه فرمای چې وای دغه فرشتي چې کوم عبادت کوي نو الله تبارک وتعالى د هغه فرشتو د عبادت نه د بنده د عبادت ورته زیات غوړ او زیات بهتره دی امام غزالی فرمایي چې بلکې دا فرشتي الله تبارک وتعالى د نور مخلوق په شانتي د خپل بندګانو د خدمت د پاره پیدا کړی دي لکه الله تبارک وتعالى مختلف فرشتي په مختلفو ډیپټیانو باندې لګولې دي قران او حدیث ناغه ثابت دي وله كل شيء او غلره دي هر یو شی وامرت او ما توکم شوی دی ان اكون من المسلمین چې شمز د مسلمانانو نا وان اتلو القرآن او چې اورو مخلق ته قران حکمونه ورته بیانو مدا قران ورته بیان کما فمنه تدا پس هغه چې صحیح لار بیا ومندا فانما يهتدي لنفسه نبشک هغه صحیح سلامت کړو خپل ځان دا فائدہ د خپل ځان دا اوس ګوره مخکې چې کوم نه یو دوا صفات بیان شو یو صفت د خلوص بیان شو یو صفت د نیت د صدق نیت بیان شو اوس که یو انسان صدق نیت کوي او یو انسان خلوص کوي نو فائدہ د چا ده فائدہ لنفسه ده فائدہ د خپل ذات ته فائدہ د خپل ځان ده که عزت ملاویږي لنفسه ده خپل ځان ته ملاویږي که په ورځ د قیامت باندې خیر منها ورته ملاویږي نو دیم د خپل ذات ده نو ګور الله تبارک وتعالى جل وعلا سمرا کریم و مهربان ذات ته چې الله تبارک وتعالى جل وعلا سم چې کوي انسان د فائدې د پاره کوي ومن ضل او هغه څوک چې بلار شول فقل انما انا من المنذرين نو تورته وای ما ایلت محبوبا فقل تورته فرمای محبوبا انما انا من المنذرين چې بشک زه د خبردار کوونکو نه یم خبرداري در کومه وقل الحمد لسيركم وقل او ايور محبوبه الحمد لله چې ټول سنا صفت چې دي د الله لره دي سيريكم آياته ضرب او خي تاسو ته نخ خپلې فتعرفونها پس او په جنې تاسو غیلرا وما ربك بغافل او نه دې رب تاسو نه خبره غافل په قران کې چې چرته مراشي نو داغه ترجمه به چرته غفلت نه کوي چرته هم داغه ترجمه غفلت نه کوي داغه ترجمه به کوي نه خبره نه دي دا سم ترجمه به کوي چې وما ربک بغافل او نه رب تاسو نه خبره غافل صفت چې کوم د الله تبارک وتعالى سره نه خای الله تبارک وتعالى غافل ذات نه دی او لفظ مغره پر بر استعمالوي د بدبه کې راځي دا وما ربک بغافل او نه رب تاسو نه خبره عما تعملون د هغه کارونو نه چې تاسو کم کارونه کوي الہ العالمین جل وعلا کستازو پټ دو کخکار دي د یو کار نم چې کم د الله تبارک وتعالى نه خبر نه دي او الہ العالمین جل وعلا هر یو کار چې کم دی هغه ویني او هغه محفوظ کیږي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین
الہ العالمین جل وعلا کریمہ درس قرآن په خپل بارگاہ قبول منظور وګرځي. الہ العالمین جل وعلا کریم مهربان د شپې او د تیرې زندگی غفلتونه کوتاهونه سستیان راته معاف کی، در روان ورځې خیرونه برکتونه خوشحالیان مو نصیب کی. یا الله کریم مهربان ربا کریم مهربان رب د ټولو په ګناهونو د عفو قلم راکاږي، د فراخ رزق انتظام مو د خپل در نه پروردگار نصیب کی.